خو په هر یو یونیورسيټي کې په هر یو کالج کې چې کوم دی د 100+ افغان دغه د سټوډنټ دی بس دې کې چې کوم دی مین ایشو چې دی هغه فیمیل ته ده نو فیمیل کله کولی شي چې دوی خپل ایجوکیشن انکمپلیټ پرېږدي او لاړ شي دغه افغانستان ته افغانستان کې خو ممکنه ده چې د ایجوکیشن بین دی نو دوی هېڅکله نه غواړي چې موږ د بیک اپ شو افغانستان ته هلته لاړ شو محصلین چې د چا سره ای سی سی یا پی وار کارډ هولډر دي آیا دوی به هم ځي افغانستان ته که چېرته دوی ځي افغانستان ته د دوی ډګریانې انکمپلیټ پاتې کیږي نو موږ غواړو چې د دوی کوم ایجوکیشن دی باید د دوی ایجوکیشن د دې نه نشي سفر او د دې دپاره د یو داسې یو تګلاره ورته جوړه کړي چې یا د ویزې سهولت ورله ورکړي. کتونکو کاشف عارف یم پېښور افغان کونسلیټ کې موجود یم دلته افغان کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سم شیبې وړاندې پریس کانفرنس وکړو هغه چې کوم د افغان کډوالو ستونزې په هغې باندې خبرې وکړې بیا یې دوی ته افغانستان ته ښه راغلاست هم ویلو چې هلته امنیت دی او هېڅ قسمه ستونزه نشته دی او دوی ته به پوره سهولیات ورکولی کېږي باید چې افغانان ورونه په خوشحالۍ سره خپل وطن ته راشي خو دلته د پېښور یونیورسټۍ او مختلفو یونیورسټو سره تعلق لرونکي طالب علمان موجود دي ما سره دی دغه ګیله کوي چې موږ ته ستونزې دي څه ستونزې دي دوی سره به خبرې اترې کوو مننه رور خپل پوره تعارف کتونکو سره وکوي او که دا راته وایي کونسل صاحب پریس کانفرنس تاسو واورېدو نو څه مسلې دي افغان سټوډنټانو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم عنایت الله یم د خیبر میډیکل کالج د ایم بی بی اس سټوډنټ یم ډیفینیټلی چې کونسل صاحب ډېرې ښه وویل خبرې وکړلې خو مین هغه ایشو هغه کم سوالونه چې دي هغه یو طرف ته پاتې شو لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومات دي چې پاکستان دغه ګورنمنټ په دې اوسني حالاتو کې یو فیصله کړې ده چې ای سی سی کارډ هولډر او پی وار کارډ هولډر به ځي دغه افغانستان ته نو کوېشن دا پاتې کېږي چې آیا دغه محصلین چې د چا سره ای سی سی یا پی وار کارډ هولډر دي آیا دوی به هم ځي افغانستان ته که چېرته دوی ځي افغانستان ته د دوی ډګریانې انکمپلیټ پاتې کیږي نو موږ غواړو چې د دوی کوم ایجوکیشن دی باید د دوی ایجوکیشن د دې نه نشي سفر او د دې دپاره د یو داسې یو تګلاره ورته جوړه کړي چې یا د ویزې سهولت ورله ورکړي او که د ویزې سهولت هم نه وي نو موږ بار ورته دا وایو چې بیا دوی ته پکار دی چې پاکستان دغه ګورنمنټ او افغانستان دغه حکومت دوی یو داسې یو پالیسي ورته جوړه کړي یو داسې یو کارډ ورته ایشو کړي چې دغه کارډ په بیس باندې دوی خپل ایجوکیشن هم کمپلیټ کړي او ورسره نور کوم د دوی چې ایجوکیشن سره لکه بینک اکاونټ دی یا ډاکومنټیشن دی یا د تورخم بارډر باندې تلل او راتلل دي دا ټول په دغه کارډ کې او ورسره دا کې شامل کړي. دا څومره سټوډنټانو مسلې دي دا تقریبا که وګوري نو انلیمیټډ دی دا کریکټ ریشو به زه نشم درته ویلی ځکه چې دا د یو یونیورسټي او یا د یو د ادارې پورې تړلې وي خو په هر یو یونیورسټي کې په هر یو کالج کې چې کوم دی د 100+ افغان دغه د سټوډنټ دی بس دې کې چې کوم دی مین ایشو چې دی هغه فیمیل ته ده نو فیمیل کله کولی شي چې دوی خپل ایجوکیشن انکمپلیټ پرېږدي او لاړ شي دغه افغانستان ته افغانستان کې خو ممکنه ده چې د ایجوکیشن بین دی نو دوی هېڅکله نه غواړي چې موږ د بیک اپ شو افغانستان ته هلته لاړ شو. ګوره دوی خو اوس په خپل پریس کانفرنس کې مو وایي چې هلته موږ پوره سهولیات ورکوو امنیت هم شته دی د تعلیم سهولیات هم ورکوو نو تاسو نشئ کولی چې دلته کومه ډګري ده هغه هلته جاري شي یا تاسو ته بل څه دغه درکړي ګوره ولې به نه کېږي خامخا هر څه به کېږي خو دلته چې کوم دی مین خبره د څه د فیمیل ده چې دوی د فیمیل ته که دوی اجازت ورکولو څلورم پنځم کال دی چې د فیمیل ایجوکیشن بین دی افغانستان کې چونکې نو دوی څنګه لاړ شي چې خپله انکمپلیټ ډګري هلته ټرانسفر کړي نو دا زما په خیال چې ناممکنه ده که دوی یو دومره غټ سټیپ اوچتوي د انکمپلیټ ډګري په افغانستان کې کنټینیو کوي نو ولې ولا په پاکستان کې داسې یو پروسیجر ورته نه جوړوي چې د ټولو نه پاسبل دی دوی په لکونه پاکستان ګورنمنټ چې کوم دی په زرګونه سکالرشپ اناوس کوي لکه څه شی لکه علامه اقبال سکالرشپ نو دوی چې دغه سکالرشپ کوي نو ولې دغه کم کنټینیو خلک چې دي ولې په دوی باندې فوکس نه کوي.